ناصر يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد. وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضرورية. دا تا چې دا دوه ورځې کوم بیانونو ته متوجه شوی او وادي ورېدل دا ټول تنبیحات دي په دې خبره باندې حکم لګئی چې د فعل او د مفعول په منځ کې تغایر ضروري او بدیهی دی، ښکاره باره دی، یاد دا دی چې لازمي دی. ولی هلکه که دا تکوین او مکون دواړه یو شی دغه شي دا وګرځي نو نقصانونه به لازم شي. یا به چې دی نو دا مکون دا د نه قدیم جوړېږي او یا به دا تکوین صفت د نه حادث جوړي او دا ټولې خبرې اترې وکړلې. خو لیکن تفتازاني صاحب د جانبه د اشعریو نه دې مولیانو حضراتو ته جواب ورکوي چې تاسو خو د عقل خاوندان یاستئ، تاسو د پاره دا پکار دي چې تأمل او فکر وکړئ په امثال د دې مباحثو کې. او دونه مضبوط عالمان اشعریانو ته هغې ته نسبت د داسې خبرو ونه کوي چې هغې محالواله ښکاره باره وي. چې یو انسان په لږ شروط ګروت باندې اګایي نو په هغې په محالوالي باندې پوهېږي، نو دا دونه غټ اشعري عالمان به څنګه نه پوهېدل. بلکې پکار دادا مولی صاحبانو چې تاسو د اشعریانو علماو راسخینو د هغې د پاره چې شی دغه کوي دا صاحب علیه رحمت طلب کوي، د هغې د کلام د پاره داسې محمل طلب کوي چې هغه محمل نزاع قابلیت لري چې قابل د دې دی چې دې کې د علماو نزاع راشي. تاسو خدا سے خبرې مخې ته راوستې چې هغه قابل د نزاع نه دي. ولی دا مکون قدیم ګرځېدل دا خو قابل د نزاع خبره نه ده. مسلمان سړی علمای کرام راسخین دا به د دې خبرې څنګه قول وکړي چې دا مکون او دا کائنات قدیم دي. داسې محمد وګورئ چې هغه خو محل د نزاع جوړېږي چې خبره خو خبره د جګړې وي که دا خبره خو خبره د جګړې نه ده. وهذا كله دا ټول تنبیه دا تنبیه دی پکې د حکم باندې په تغایر د فعل او د مفعول باندې ضروري، لكنه ينبغي للعاقل ان يتامل في امثال هذه المباحث چې هغه فکر وکړي په امثالو په مثالونو د دې مباحثو کې. یاره دا تکوین عین مکون دی که غیر مکون دی او نسبت ونکي للراسخین مضبوط تا د علماء د اصولنا ما هغه خبرې ورته منسوب نکي تكون چې وي استحاله د هغې بدیهیتا ظاهرتا علی من په هغه چا ظاهري چې هغه دپاره ادنا تمیز وي، هغه کې صفت د تمیز وي، د مسرې او د مسرې په منځ کې تمیز راوستی شي، نو چې ادنا تمیز د چا وي مولا صاحبه هغه په دې پوهېږي چې دا دس دې کې جګړه نه کېږي. دا خو د جګړې مسله نه ده. څوک به دا شي چې هغه به مکون ته قدیم ووایي به مولا، بل یطلبو بلکې طلب دې کړی شي لکلامه د پاره د کلام د دغې راسخ مولا محملا یو داسې محملو چې صلاحیت لري چې هغه د محل جوړ شي د پاره د نزاع او د جګړې د علما او هغه د محل جوړ شي د پاره د خلاف د عقلاو چې هغه دا محمل دغه لري که نه وي بیا به دا کیسه شي د مفید الطالبین چې هغه درې مغفلو مناظره کړې وه. درې مغفل الدلائل په باره د منارې یو مغفل استاد دا خبره وکړله چې دا مناره دا خو ډېره دنګه ده چې دې ته به څنګه دا لاسونه د دې ورسېدلي دونه دنګ وایي نه دا دونه دنګ خلک نه دا داسې کارو چې یو خو پکې دا وویل چې دونه دنګ خلک هغوی دا جوړه کړې، بل پکې دا وویل چې دا یې لاندې کویا وچخنه هغه کویا یې راوچت که ویې درا
مناره جوړه او بل ویل نه یا لکه دای په دې ځمکه باندې داسي جوړ کړل او بیا هو چې وی درولا په دقیقه کې به دا کې دې معنا دا ده چې ته نو ټولو په یو ځل زور وکړي او کنه تاسو ما مخکې ویل پروس کال تاسو چل اللهم اجعل طيبا نافعا دا پروس کال می صدا خبره کوي وکنه کدا پروس کال ته نه وی دلته وایي نه پروس کال می تکړم ساته نه تیاری دې دې پروس کال می تاسو ته دا خبره کړې او چې هغه ګاډین خته اوس دې نه خیر کوم یو دې ټیم کې زور کې بل ټیم کې بل په یو ځل زور نه کوي بس به اخر ورانه دا هو باندې مې سره هو په چې څنګه زور اوس ګاډې وي یا څنګه مثال چې خپل ته وړي مې آسانه به ترتیب وړي نو څه پورې مې ته خبره کوله وایا چې دا ویلو هو ناره کوم ناره ودر ولا لکه دیو په دې شي کې اختلاف راغلی او چې دا اختلاف د دغه مغفل او محل د نزاع دا محل د نزاع واقع شي فإن من قال بشك اسوک چې غوېلی چې دا تکوین عین مکون دی نو دا مراد بدل دی دا مراد دی نه دی چې تکوین قدیم دی بس مکونم کې خیر قدیم شو دا مراد داغه مراد څه دی یا لکه داغه مراد معلوم کا فإن من قال چې ویل چې دا تکوین عین مکون دی نو اراده کړی دا ان الفاعل فاعل چې دی اذا فعل شيئا کړي چې یو شی لره فليس ها هنا نشتد مگر فاعل او مفعول فاعل تاسو یو څه را پاتې ضرب وچلوي یو بازاری وي او بل مضروب دی بل څه شته نزدشته دا تکم دا ضرب یادې یو ضارب شو یو مضروب شو دا کم ضرب چې یادې دا تکوین چې دا کې دا یادې او دا ایجاد چې یادې دا یو امر اعتباری دی حاصلېږي په عقل کې د نسبت د فاعل مفعول ته تر دې فاعل په نسبت د مفعول سره واقع شو دی نسبت یو اعتباری شی دی په عقل کې راځي ګاری نه دا ایجاد تینی دا تکوین دی دا خو یو امر اعتباری شی دی یو امر محقق خو نه دی چې اوس ته په خارج کې به ته وایې چې دا غیر دی د مفعول نه ورېږه ضرب غیر دی د مضروب نه دا په خارج کې زه ګورم راځه چې زیره ته وښیم یو شین دی او بل ایزاړ دی دا ورته ښودلی شي یو شین دی او بل ایزاړ دی نه دا خو امر اعتباري شی دی ښکاري خو نه ضارب ښکاري مضروب ښکاري او دا کوم ضرب چې دی نو دا خو ښکاري نه صورت د ضرب ښکاره شي ښکاره به شي ضرب خو ښکاري ضارب ضرب کړی او مضروب ضرب خوړلی دی نو په منځ کې ضرب امر اعتباري دی فإن من قال بشک آسو چې هغه وایي چې دا تکوین عین مکون دی نو اراده کړې ده چې دا هغه مراد دا دی چې دا فاعل اضافه علی شیئا کله چې وکړي یو شي لره فلیس هاهنا نشته دلته مګر صرف فاعل او مفعول دی الک تشولی او چرګ دی خوړو سرکړې چرګ د پکوړو په کړي کې نتا کلی چرګ معقول دی او دا عقل دریم دا څو خودلې نشي چې دا ته یو کې دا یجلو کې خړو کې کوي الکه دا اکل دا خلول دنګ او دا معقولم خاصب علیه رحمتا شهیم او لهیم بانګیو شهیم او لهیم بانګیو خدا عقل برګو کې خړو عقل پته نه لګي دا امر اعتباری دی اما المعنى الذي ارج معنى اغلا چې تعبیر کیږي دا نه په تکوین او ایجاد باندې ونحو ذالک یا دې ایجاد او تکوین علاوه بل یو شی لیکل بل یو شی خوړل بل یو شی فلان فهو امر اعتباری دا حاصلېږي په عقل کې د نسبت د فاعل نه مفعول تا وليس امرا محققا امر اعتباری دی نه دی امر محقق چې مغایر شي د مفعول سره په خارج کې خارج کې خو مغایرت نه لري
ولم يريدوا دا اراده نه کړی چې مفهوم د تکوین غني بعینه مفهوم د مکون دی چې لازم شي دا محاله دا تا چې کومه خبره وکړي چې یا بدن تکوین حادث ګرځي او یا بدر نه دا مکون قدیم ګرځي دا ال لازمي دلو چې دا ویلې چې مفهوم د دې تکوین هو به مفهوم د مکون دی وليس الامر كذلك کدی ویلې ونه به دا محالات لازم شوی دا ویلې دي داین دی ویلی ولم يريد او اراده نه کړی چې دا مفهوم د دې تکوین کې دی هو بعینه مفهوم د مکون دی چې ترجمه چې لازم شي دا محالات وهذا كما يقال ان الوجود عين الماهيه في الخارج بمعنى انه ليس في الخارج للماهيه تحقق ولعارض المسمى بالوجود تحقق اخر حتى يجتمع اجتماع القابل والمقبول فروش کالی میرے تبل مثال در کړي او توی فروش کالی وی دی خو نو دیو فروش کالی ته نه وی نه کړي راځي توی فروش کالی کنه الله صحیح او توی نو خو ټول سر دایو پکې کنه ته نه وی نه کته نه فکر دراله مولا سیبا وسکم یو 1400 چی شه دی شوال فروس کال 1443 کې دلته نه وی کنه وی ها اوس به نه 1443 کې ته دلته نه وی نو د 1444 خو یو میاشت خو ولته یو میاشت خو چې تراغله وی کنه وی هاذا راځي 1443 کې مې صدا خبره کړې و خبره دا وا چې د چرګ توخه مې ولا پخړو دو دانی دا دې قرآن دې مندرسي ته وځي نو تویل شه بره رحمت چې دا یو به توخره دا بل بل پلارو کې مثال چې ځوانو ته په پلیټ کې پوي نو دی ورته وایي چې دادا یا بابا یا لالا دا درین دي هغه درې په کې راځي سبق لما لګي چې روح شي ته په نورم ناروغ ایوا او دغه دوا درې کوي نو بابا ول دا درې ته وش مالا ول دا ایوا ول دا بل دوا او بل مجموعه دې دوا مجموعه ول درې دې ویم خپلې تکړه چې صبر کاوه هغه چې راک بلې خپلې تکړه ول غدري مستا نو الکه دا درې دي خود شي درې دي چې دا دعا موجود متحقق دي او دا درې خبره دا یو امر اعتباری دی خارج کې دا وجود نه لري چې تا دوه خالي نه دي دوه درې مم دی خاله ولی بیزتن مجموعتن تریوانه دی خاله بیزتن مجموعتن وغدرې مم وستا په خېټه کې ته وای دا غونه وای نو تاریخ ولا دا جواب نو ورکړ د دې دغه مثال دی الکه وجود عین ماهیت وجود عین ماهیت خلق دا وای په حالت کې چې به مخالف کنو وجود شتا دغه پکې د تاویږي چودري ماهیت کوم ماهیت څه بسترګون دا خود څنګه دی چې وجود د پاره ځان لا یو وجود پکار دی تحقق پکار دی او د دې ماهیت د پاره یو ځان تحقق پکار دی خو دی وجود سره د ماهیت هم بس مراد دی دا یو اعتباری امر دی دا یو اعتباری امر دی پی دا په سورۃ بنی اسرائیل کې دا دغه معنی پوره تشریح تاسو په یسالونک عن الروح والروح من امر ربی دا نه په روح په منځ کې څه فرق نه دا او د انسان کې دا روح څنګه دی دا ولې ستاسو هم وهذا كما يقال لك چې لیکي چې دا وجود عین ماهیت په خارج کې به معنا په دې معنا سره چې نو لیس په الخارج نشته په خارج کې د فاز ماهیت تحقق ولي عارضها چې دا عارض دي چې مسمى په وجود باندې تحقق یې خار راشد شي نه خو بس یو وجود دی وجود مت یو شی موجود دی پکې دی وجود د پکې او ماهیت د پکې وجود د پکې
دا سندا حتی یجتمعا چگینی دا دوان راجم شي اجتماع القابل والمقبول پشانت دا راجم کېدلو دا قابل او دا مقبولو دا خلاصه دا قابل او دا مقبول پشانت خبره ندا چلکه دا دیوال دیو چونه واغستلنو دیوال قابل شو چینو مقبول شو دسی نه دی دیو اجتماع دا قابل او دا مقبول نه دی فکر جراله بلکې دا بسم دغه هو به دغه یو شی دی کل جسم والسواد بلکې ماهی بل الماهیت اذا كانت بلکې ماهیت کوم دی کینو پکونها هو وجودها نو دا کېدل د دې ماهیت هو وجودها بس صرف دغه وجود دی شی دی دا ماهیت یې وجود هم دی دا څنګه چې اوس ګینه وجود د پاره بزان لا تحقق د ماهیت د پاره با ځان له تحقق یو بګینه قابل شي بل بګینه مقبول شي یو بدیوال شي بل بګینه شونه شي یو بدیوال شي بل با یو بدیوال شي بل با یو بدیوال شي بل با ولو خذوي کانو جالی شي جالی پیجن کبیت العنکبوت انه هن البيوت خاص کې دې شي مولا صاحب لا نو بل الماهیت بلکې ماهیت چې اذا كان شي فكونها هو وجودها لكنهما لكن دوانه متغيران في العقل عقل کی تغایر ځکه وجود عقل کې بیل راځي او ماهیت کې بیل راځي عقل کی خبره بدل عقل دا کار کوي چې وجود تصور وکا ماهیت لمزه ها ومنك بل وایا وسو دا غفري دا ختم کا ختم میکو د ماهیت تصور او کا وجود لمزه او بیا د وجود تصور او کا ماهیت لمزه عقل دا کار کوي نه کجراله د یو انسان روح دغه وقاله روح وال وته روح څه شو وال وته لا بس جین تلال شي ولا با الین تلال شي جسد به خاور تلال شي ولا حاجه دا مرګ نه بعد رااله په ژوندانه باندې خو روح کا جدا کولې نشو د جسد نه او په مرګ باندې دغه قصه شول میلا صاحبہ جدا شول د قرنګي په دې خارج کې د دوش ماهیت وجود ته بیلولې نشي او په عقل کې بیلوي یو انسان دې د مرګ نه بعد بیلوي شي لا شی پلان کې پروت دی فرعون لاس په کوم ځای کې پروت دی عجائب گر د مصر کې 1898 کې لاری ټو ساينسدان داغي چیک اپ کړی نتیجه دا ورکړی چې د وو مړی دی او د دنیا سونو کلونو والا مړی 1898 څونه وخت بیتی 1900 جوړ شو بیتی دا 2000 جوړ شو بیتی دا جوړ شو نو 1898 وشو تیب علیہ رحمتا 124 سالی وشو 124 سالی وشو 1800 خانو دا قبض تا ته ما دا کوم مثال چې درک بدی استاد هر کار کوي چې په ژوندانه او تا ګور نه بیلتونی راوستلې نشي چې دا جسد او دا روح دی کله هو جسد چې کوم دی دا روح دغه شی وجود روح د بسعین وجود دی وجود عین روح دی چې تعالی وجود راغلی روح هم راغلی روح راغلی وجود جسد هم راغلی خو د مرګ نه بعد جسد لا شی قبر ته روان دی روح یا په سجین دی خدای مکان یا په علین دی خدای وکړه دا قرنګ مریسم دا وجود او ماهیت په خارج کې یو شیز دی او عقل کې تغایر شتا عقل کې وجود را ولا بدون د ماهیت نغمره ولا غدي لاناسی به ماهیت د شیرا ولا لیکن ماهیت او هویت دا خو جنس د شي ته ویل کې انسانیت را ولا تازه وس مبانا قدیم اخا لكنهما لكن دوانه چې دي متغیران په عقل کې بمانا قدیم معنا سره چند العقل روادي د عقل د پاره چې د ملاحظه وکي د ماهیت په غیر د وجود نه او دارنګي روادي د عقل د پاره چې د ملاحظه وکي د وجود په دون الماهیت غیر دون د چاله د ماهیت دون پیژنې دون تاسو څه پیژنې یو خو بدی سله چې شروع شنو دون دی هغه دون دانه دی دون معنا ته معلومه دون معنا ما سیوا
الکه د دون معنا هم تاسو نه د دون معنا د ښکته چې دا پاڼې د دې لیټ نه دون بیا د دون معنا په دې جسد کې حقیقي معنا یې دا ده بیا په دې کې استعاره هم دغه وشو مجاز وشو دونی په مرتبه کې حساب کړل دون په معنا په مرتبه کې ښکته لکه مرتبه د دوره حدیث ته طالبو دا اوچته ده او دا اولی درجې والا دون ده دیو دا عبادت د غیر الله چې کوو من دون الله د دیو دا عقیده و چې زمونږ دا بوتان د الله پاک نه په مرتبه کې دون دي خو الله ته رسېدل په غیر د دین نه کېږي دا به ویلي دا لارې غلطه ځکه چې الله کومه لار موږ ته ښودلې ده چې په دې لار به رارسي نو په هغې به الله ته ورسېده ځان نه په عقل باندې خو رسېدل نه کېږي بیا په دې کې نه بیا وسعت د مجازیت راغلی نو دون بلکل په ما سوی الله باندې ما سوا غیر په معنا د غیرو سره را نقل شو دا په دې دوو مرتبو کې فکر یې دا اوله خبره چې مې وکړه نو دا د دې مختصر معنی په دې طرف کې ده او چې دا نورې مې وکړې نو دا بیا دې صفحې ته خبره راوکړو بیا په مختصر معنی کې ګورئ صفحه مې هم درته ښودله ځکه یې ته نه ښیم چې لږ پسې وکړئ کړېږي پسې ځکه نه چې تاسو یې ګورئ او که نو نه تمامېږي ابطال د دې رې مګر په اثبات دې سره چې شي دا اشیاء سدود دي د باري تعالی نه دا موقوف په صفت حقیقیه قائم بذات باندې او دا قائم او دا صفت حقیقیه قائم بذات ته مغایر وي د قدرت او د اراده نه نو چې دغه مغایر شي د قدرت او د اراده نه نو اتم صفت به ثابت شي اتم صفت به ثابت شي والتحقیق تحقیق دا تعلق د قدرت بس لږ به وایي د ارادې نه باز پکې به مباحث سیوا کی یاد نه ها دا اراده دا به رؤیت د باری تعالی کې ناشنا مباحث چې سیب علیه رحمت او چې دا اغینه پکې به ور واوړي نو بیا چې شي دي رؤیت د باری تعالی نه چې واوړي نو بیا الله تعالی خالق د ټول افعال د عباد دې مباحث دلته بدا خبره ارادې پوری پکې صرف عبارت لګول صلی الله تعالی علیه محمد